الله د پیغمبر عادات اخلاق د رسول الله مبارک طور او طریقه د الله د پیغمبر د شاګردانو سره رویه د محبت نه ډکا چې د خوانه یو کس رسول الله مبارک ته आवाज کړو د الله پیغمبر ورپسې سر ګرځولې او مخې پسې ګرځولې چې نعم سوي پورا به رسول الله مبارک ورته وګرځي دا کس نه به پښتنه وکړه سویل غواړي کبل خوانه بچا आवाज وکړه الله پیغمبر به ورته وګرځي رسول الله مبارک به مخ نه ګرځاو خو چې کله به رسول الله مبارک مخ وګرځاو د دې مطلب به دا وخپه دی نو یو صحابي را الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخ وګرځاو سلام یې وکړ الله پیغمبر او سلام وانه اغستو صحابي بیا خپل دا سلام معاد کړ رسول الله مبارک د سلام جواب ورنکو صحابه کرامو نه پښتنه وکړل رسول الله مبارک په څخه په دی د الله پیغمبر دا څه وته وستاغه کور لیدلې ده دو منزله کور ځان له جوړ کړو دا هغه زمانه بس بنگلې وي هغه زمانه کې خدا مالبر او دا ټیلونه او دا قصې نه وي خدا ګټو نه به ځان له دو منزله کور جوړ کړي خدا عام معمول مطابق کور نه و جوړ کړي لګي پوخ کور جوړ کړي دا منصوبه بندي دا څه وجه د ډیر وخت دلته وسیږي نو وستا کور لیدلې ده او رسول الله مبارک تذکرہ وکړه جوړ اراده دلته مستقل د اوسېدو ده نو په دې درنه خپه د صحابي لاړ هغه کور یو غرزاو او هغه هر څه اعلان دی ملبه ولا ډیران کړه او بیا را رسول الله مبارک ته فرمایل د الله پیغمبر کور می ختم کړی دی وسدي ور سره ور د الله پیغمبر ټول کور می ونړو ختم میکو راځي تاسو ملبه عمل ته پر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل بچا به خرڅ کړی وي په دې کافرانو کې به دې بچا خرڅ کړی وي دا رايشته وي د پارشته مونږ د پاره نشته دی زما مقصد دا و چې تا د آخرت سره دونه بے وفای څنګه کړی د چې ته په دنیا کې ځان له مستقل کورونه جوړې خدای الله د پیغمبر طریقه دا و رسول الله مبارک سخت سزا و رسول الله مبارک بخپه شو اعراض به وکړو د الله پیغمبر بچ خپه شو نو صحابه کرام ته پته ولګید چې او استاد مو خپه دی نو بیا به صحابي هر ممکن کوشش کو چې رسول الله مبارک راضي کی رسول الله مبارک د امت د پاره د هر شعبه افراد تیار کړي دي کا په شعبه د جهاد کې وای د خالد ابن ولید غونې کې جرنیلان تیار کړي دي د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ غونې کې بهادران او فاتحین تیار کړي دي او تفسیر کې وای نو د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ غونې کې مفسرین تیار کړي دي او په حدیثو کې امیر المؤمنین فی الصحابه امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت ابو هريره غونې کې صحابي او فقه کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې عظیم فقيه او محدث او په قران مجید کې د قران قاری ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ الله پیغمبر ورته فرمایي ما ته قران واوروا رسول الله مبارک ته عرض کو د الله پیغمبر پتا قران نازل شوه جبريل قران راوړې پتا سو لسته ده دا قران خو مونږ ته تاسو نه میلو ده زب قران لولم تاسو به اوري ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله مبارک و فرمایل و ما ته مې رب ویل دي چې د ابی ابن کعب نه قران واوره ابی ابن کعب په جړاش د الله پیغمبر زما رب زما د نوم تذکرہ پاسمانونو کړي دا بیا ابی ابن کعب پاسمانونو استاد نوم تذکرہ کړي د جبرئیل امین را لګلوي د ابی ابن کعب نه قران واوره دا قران ته واوره ما ته قران ولزستا قران اوریدل غواړم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ قران دستل شروع کړل خو بجړه دونه وجړل رسول الله مبارک ته د قران په دی لستو کې 23 کاله درې شلې کاله دغه صحابه کرامو تربیت کړي رسول الله مبارک پچا گزار نه ده کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو کې چاته سزا نه دا ور کړي ما تیر ورځ دا خبره وکړه دا خو درندگی دا خو د حیوانیت نه اوملاندې مقام دی چې د مدرسې استاد را پاس یو طالب دونه وای چې د مړ دی او وفات شو د سزا د لاسه دونه سزا اجازت د سزا نشته ده الله پیغمبر فرمای مرو اولادکم بالصلاه خپل بچو ته د مانځه حکم وکي کله چې دا د وو کالو شي 7 سنین وضربوهم او چې کله د لسو کالو شي بیا یې وهي دا حکم رسول الله مبارک پلار ته کړی د مرو اولادکم بالصلاه او بیا وضربوهم کی ضمیر راجع پلار ته ده بس پلار ته دا حکم ده بچی ته سزا ورکول شي خو زه په دې حدیث کې عجیبه فلسفه ذکر کوم زم رسول الله مبارک چې څنګه حکم کړی ده که په هغه طریقه بچی ته د مانځه حکم وشي د وهلو ضرورت نشته
نه د سزا ورکولو ضرورت شته. الله پیغمبر فرمایي د اوم کال نواله تر د لسم کاله پورې به بچي ته وایي چې مونځ وکړه. نو 3 کاله ستا سره د تربیت شو، په دې کې د بچي تربیت وکړه. د بچي تربیت به 3 کاله څنګه کومه؟ پلاره ته به مسکوي او بچي ته به دې حکم کوي چې مسکوه. دا خو حکم نه شو چې ته به نه کوي او بچی به دې کوي. بیا به ته په خپله په مانځه ودرېږي، عملاً به بچي ته مسخې چې بچی مونځ داسې کېږي. نو چې ته ورځه کې 15 وخته مونځ کوې او تا ته ګوري، نو 3 کاله به هغه تا ګوري. او چې ته جومات ته ځې لاس نه به دې ځان سره نیولی، نو 3 کاله به یې جومات ته بوځي او راولي. نو 3 کاله به یې په جمعه کې کښېنئ، 3 کاله به یې د جمع په صف کې ودرئ، 3 کاله به یې د عالم د استاد مخې ته کښېنئ. په دې 3 کالو کې به ته په خپله منځونه کوي، بچی به منځونه کوي، ته به ماخستنې مونځ کوي، بیا به سملي، بچی به کوي، ته به سهارې مونځ ته راپاسي، بچی به راپاسئ. نو چې 3 کاله دا ډیوټي ته د بچي وکړه، په دې طریقه ته د بچي تربیت وکړه، نو وضربوهم ته ضرورت هم نه پاتې کېږي. اصل مقصد دلته د رسول الله مبارک تربیت و چې 3 کاله تربیت وکړه. یعنی مطلب دا دی چې دا 3 کاله تربیت ضروری دی. زه د حدیث نه دا نکته راوباسم چې تر څو پورې دی د بچي تربیت نه یې کړی، تر هغه وخته پورې وهل مه ورکوه. الله پیغمبر فرمایي اوم نواله لسم کاله پورې تربیت وکړه. اوس که د تربیت ونه شو نو اوس ولا سزا ورکړه. خو تربیت خو موږ نه کوو، مو خو ډایرکټ پسې راوالو سزا ورکو، ظلم دی. ډایرکټ پسې امسا راوالو سزا ورکو، دا ظلم دی. اول تربیت ورکا، بیا که د تربیت د اخیستلو نه پس هم د هغه کار خلاف کار کو، بیا زمونږ غوسې د مزاج خلاف. زما د مزاج خلاف یو کار دی، زه پې غوسه کېږم. شریعت خلاف یو کار دی، زه پې غوسه کېږم. داسې غوسه به تاسو ته په غونډ کلي کې میلاوه نه شي، داسې غوسه به تاسو ته په غونډه صوبه کې میلاوه نه شي، داسې غوسه به تاسو په ټول ملک کې پیدا نه کوي چې د شریعت خلاف یو کار دی او مسلمان په هغې غوسه شوی دی. پلار غوسه کېږي بچي ته، د مزاج خلاف کار دی په هغې. استاد شاګرد ته غوسه کېږي، د مزاج خلاف کار دی په هغې غوسه کېږي. ګاونډي په ګاونډي غوسه دی، د مزاج خلاف کار دی په هغې غوسه کېږي. دا اوس د ګرمۍ ورځې رالی، په جوماتونو کې به اختلاف شروع شي. دا اختلاف په څه مالې دی؟ دا اختلاف به کېږي د جومات په پکي، دا اختلاف به کېږي په بار برنډه کې ودرېږو یا دننه ودرېږو، هلته ودرېږو یا دلته ودرېږو، دا مصله دلته خورو یا هلته خورو، یا دا پکې لګو یا دا پکې نه لګو، یا اجتماعي طور چې کوم ځای کې خلک اوسېږي، په هاسټلو کې خلک اوسېږي، په مدارسو کې طالبان اوسېږي، په هره کمره کې به دا مسله روانه. یو به وایي چې پکې ان کوو، بل به وایي چې نه به بندوي، یو به وایي چې چلوي، بل به وایي بندوي. په دې به اختلافات را رواني چې تاسو وګورئ دا د مزاج خلاف کارونه، دا د شریعت خلاف کارونه نه دي، برداشت نشته په مسلمان کې. الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. متقی چاته وایي؟ مسلمان چاته وایي چې خپله غوسه کنټرول کولی شي. والعافین عن الناس، او خلکو ته معافي کولی شي. دا 2 صفته به ځان کې پیدا کوي. او که دا 2 صفته در کې نه پیدا کېږي، تسبیح راواله او د ورځې سلزله د آیت مبارکه وایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. زه ګارنټي در کوم الله به ستا غوسه ختمه کړي. ځکه 2 شیزونه داسې دي، روایاتو کې راځي دا په عقل پرده راولي، او چې کله په عقل پرده راشي بیا انسان ښه او بد نه پیژني، بیا انسان د فایدې او د نقصان په مابین کې تمیز نشي کولی، بیا انسان نفع او نقصان پیژني نه. یو شیز په هغې کې دا شراب دی. الله پیغمبر فرمایي څوک چې شراب اسکي، د شارب الخمر په عقل باندې هر وخت پرده وي. نو دې وجې نه قرآن مجید کې ورته فرمایي ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، چې شراب مو څښلي ګوره مانځه ته به نه راځئ. ځکه یو واقعه مخې ته راغلې وه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، نور صحابه کرامو په هغه وخت کې شراب دا جایز و، حرمت یې نه راغلی، نور خو شرابو کې نشه موجوده وه، په عقل پرده راویستل دا موجود و. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په دعوت کې د شرابو انتظام او شراب وڅښلی شو، بیا د ماښام منځه ټایم دی، اختلاف شته په روایاتو کې، یا د ماخستنې منځه ټایم دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه جمع ته مخکې شوی، قل یا ایها الکافرون سورت وروسته، نو لا اعبد ما تعبدون دی، د آیت مبارکه ولستو به اعبد ما تعبدون. ای مشرکانو د کوم خدایانو د کوم بوتانو چې تاسو عبادت کوئ مونږ هم د هغې عبادت کوو. نو دا څونه شرکیه جمله وه، څونه غلطه ترجمه وه د دې آیت مبارکه. رسول الله مبارک ته پته ولګېده، جبریل امین رالی، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. خپلو ملګرو ته ووایه چې حالات د نشه کې به مانځه ته نه نږدې کېږئ، ځکه دونه غټه غلطي شوې، سهوه شوې په مانځه کې چې هغې سره توحید نه خبره شرک طرف ته لاړه.
نو په حالات د نشه کې به مازه ته نه نږدې کېږئ. ډېر صحابه کرام داسې وو هغوی شراب پرېښودل وي دا به نه څکو، خو چونکې حرمت یې نه و راغلی بیا دې نه پس حرمت رالی، نو چې کله حرمت رالی صحابو کرامو خو بیا شراب پرېښودل. دا په عقل پرده راولي. او دویم شیز غصه ده. په غصه کې دننه داسې نشه پرته ده چې دا د شرابو نه هم تیزه نشه ده. دا په عقل پرده راولي. یو تره رالګېدلی و دونه وړه ماشومه یې په تمانچه ویشتې وه، نو بیا ونیولی شو. د هغه نه پوښتنه وشوه په دې پېښور کې د څو کالو مخکنۍ خبره ده دا ماشومه دې ولې وویشتوې د روژه په وخت کې شور کو. په عقل یې پرده راغلی وه، غوسه شوی و، شور یې کو. بیا مې تاسو دلته ویلي وو دوه ورونه یو بل ته غوسه شوي وو په دونه یې ځمکه باندې، نو د یو بل نه یې قتلونه کړي وو. شپږ کسان یې په هغه ځای کې دواړه په خپله مړه وو، بیبیان یې مړه وي، بچي یې مړه وو، او نور ماشومان 3 ماشومان یې دا زخمیان وو. او دا چې زخمیان وو چې د هغوی په خېټه کې دننه ګولۍ نښتې وې د تمانچو. شپږ کسان یې دوه ورونو په خپل مابین کې خپل ورونه خپلې رونداریانې او خپل رور دواړه طرفه دا د یو بل نه قطر کړل. غوسه یې سړه شوه. نن هم هغه ځمکه شته، نن هم هغه کور شته، نن هم هغه دیوال به 1 فوټ را دیخوا شوی او خوا شوی نه وي چې په کوم ځای و په هغه ځای به یا کوم بنیاد چې کېده هغه بنیاد به نه وي پوره شوی. خو زما مسلمان ورور په عقل چې پرده راله شپږ قتلونه یې وکړل دا یې د خاورو لاندې کړل، دی به د قیامت په ورځ د دې قتلونو حساب هم ورکوي او د دغه زخمونو حساب به هم ورکوي او په خپله هم دی د قیامت په ورځ باندې په داسې کیفیت راپاسي لکه چې د ځان په خپله قتل کړی، د ده د لاسونو نه به وینې څاڅي. دا په عقل پرده راولي. دا څونه قتلونه چې په کورونو کې دننه کېږي دا د دې وجې نه کېږي په عقل باندې پرده راځي. په عقل باندې پرده راشي انسان بیا په ځان نه پوهېږي. دې وجې نه روایاتو کې راځي چې د غصې دپاره وظایف هم شته دی، خو د غصې دپاره د ټولو نه بهترین معمول د الله تبارک وتعالی نه دعا غوښتل دي چې خدای دې نه مې بچ کړي. ځکه دا د شرابو غوندې نشه ده. دا د شرابو په ستا په عقل پلار سړی نه پیژني، بیا مور نه پیژني، رور نه پیژني، کشر رور نه پیژني، بچی خپل نه پیژني، پردی خپل نه پیژني، ګاونډي پس څه دي وکړل. تاسو په دې بازارونو کې وګورئ دا خلک چې یو بل ورغلي په ډک بازار کې یو سړی دا خوښوي چې په ډک بازار کې دی یو 100 او 100 تلو زه نیولی یم او زه دې زورونه کوم او زما دې کپړې هم شلېدلي او دنیا دې زما تماشه کوي او زه دې دا چغې هم وباسم او کنزل دې هم کوم. دا یو مسلمان خوښوي؟ دا نه خوښوي مسلمان. دا خو ځان په خپله شرمول دي. خو کله په دې پوهېږي چې ځان سره مې زیاتې وکړو، ځان مې وشرمو، خلکو زما تماشه ولیده، دا ټوله دنیا مې ځان ته تماشګر ودرولې وه چې کله دا غوسه سړه شي او دی کور ته لاړ شي نو بیا ورته پته لګي چې او دې ځای کې دا غوسه نه وه پکاره ځکه په ډک بازار کې مې سړی مې ووهو یا مې ونه وهه. د هغه سره مې حساب کتاب برابر که یا برابر نه کو، خو ځان مې وشرمو په ډک بازار کې. په دې وخت کې دی غوسه شوی په عقل یې پرده راغلی وه، کور ته لاړ بیا دی پوهېږي. څونه قاتلین میډیا مخې ته راغلي دي، رونه یې قتل کړي دي، پلرونه یې قتل کړي دي، په خپل کور کې دننه بچي یې قتل کړي دي، بیا وروسته جاړي، اعتراف کوي، فریادونه کوي، محنتونه کوي، افسوس کوي. خو په هغه وخت کې وایي په ځان پوه نه شم. په ځان ولې پوه نه شي؟ په عقل دې پرده راله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تربیت کړي. الله پیغمبر په عقل چرته پرده نه راتله. دیو جن رسول الله مبارک سزا نه دا ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو تربیت کړي دی په نرمۍ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عام خلکو سره به د نرمۍ رویه دې دپاره کوله چې دا مایله شي. ځکه موږ په سختۍ سړی ځان ته مایله کوو، په سختۍ پردی نه مایله کېږي، خپل سړی نه مایله کېږي، خلک درنه متنفره کېږي. په سختۍ باندې خلک ستا خپل کېږي نه تا نه پردي کېږي. په سختۍ ځان له دوستان نشي پیدا کولی، دشمنان پیدا کوي. نرمي پکاره ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د کافرانو سره نرمي کوله، موږ مسلمان سره نرمي نه کوو. الله پیغمبر به د یهودو سره نرمي کوله، د مشرکینو سره نرمي کوله، د کافرانو سره، د اسلام د دشمنانو سره، دې دپاره چې دا مایل شي. موږ په خپل کور کې سختی کوو، کور کنټرولو نه، په سختۍ باندې ګورئ پردی نه مایله کېږي. په سختۍ باندې تا کور کنټرولیږي نه، دا خلک د دشمنان کېږي. بهرنی کس به هم ځان ته په دې مایله کوي چې نرمي ورسره وکړي. په لاره د چا سپی روان دی، ستا نه دی د بل چا دی، خوراکي سپی دی او ته هغه پسې دونه کاڼي راوالي او غټ لوړې پسې راوالي او راځئ نیسو یې ډېر قیمتي دی، دا به ونیولی شي. نه،
خلک څه کوي نرمي ورسره کوي روټۍ راوباسي پراټه والا راوباسي د سپي ته یې وغورځوي بیا ورته د مینې او د محبت هغه کلمات استعمالوي دا ځان ته رانږدې کي په مزه مزه بسسته غاړې ته وله پړی واچوي کور ته یې راولي حیوان دی په نرمۍ باندې یوه زنانه وه هغه دې پسې ګرځېده وی خاوند را سره نه لګي تعویض کوم چېرته په عالم زنانه دې شیزونو پسې ډېرې ګرځي تعویض کومه نو دا به کله یو عالم له لاړه کله به بل عاملانو پسې به ګرځېده نو عاملانو به وره مختلف قسمه تعویضونه ورکول خو سړی نه ښه کېده نو بیا یو پیر صاحب له لاړه دا الله ولي وه په تعویضونو څه کار نه نو چې لاړه ورته وی خاوند مې زیاتی کوي را سره ظلم را سره کوي زما تابعدار نه دی داسې تعویض راکړه چې بس زما تابع شي نو هغه پیر صاحب هوښیار سړی و هغه ورته وی داسې چل دی یو ډېر عجیبه تعویض دی را سره خو د هغې دپاره د ازمري ویښته پکار دي بس دا چې دی راله راوړل مسله به دې حل شي اوس دا زنانه ووته د ازمري ویښته پیدا کوي ځنګل ته پسې لاړه اوس ځنګل ته چې په ازمري پسې لاړ شو هغه د بیا ماتوي نو مشوره چا سره وکړه ورته وی د ازمري ډېر ښه شیز دی چې نرمي ورسره وکړي او داسې ځان سره یې بلد کړي دا درته بیا نږدې کېږي خو څه به وله وړي نو غوښه به وله وړله نو دا غوښه به یې ورته وغورځوله پټه به ورته کېناسته ځان به یې ورته نه ښوده حیوان دی خو په دې پوه شو دا غوښه ماله څوک راوړي بیا داسې ورو د لرې نه ورته ځان وښوده چې زه یوه زنانه یم تاله دا خوراک راوړم نو لرې نه ورته د ازمرۍ ګوري چې دا غوښه راله دا زنانه راوړي بیا داسې مزه په مزه ورنږدې شوه داسې نږدې نه به ورته غوښه وغورځوله خو څه به یې ورته نه وي دونه یې ځان ورسره اموخته کړه چې داسې ورته کېناسته او لاس یې پرې وهل شروع کړل نو د ازمري د ګیرې ویښته ترې غوښتي وو ببرشیر په ګیره کې ویښته نو هغه ترې وویستل را یې وړل نو چې راوړله پیر صاحب له وی دا ویښته دې تعویض راله وکړه وی دا د ځنګل حیوانو درنده و دی چې انسان وویني انسان ماتوي ستا خاوند کې به دونه درندګي نه وي دونه بدبخته به نه وي دونه ظالم به نه وي لکه څونه چې دا حیوان و وی دا حیوان د ځان سره څنګه بلد کو ځان ته دې مایله کو څونه ښه دې ورسره وکړل څونه نرمي دې وکړله څونه چالونه دې استعمال کړل څونه مکرونه دې وکړل لاړل یې کېناستې ورته او دا ګیرې ویښته دې ترې راوویستل وی دا چالونه چې د خاوند ته شروع کړل بس ستا دی دا چاپړوسي خاوند ته شروع کړه ستا دی دا خدمتونه د خاوند وکړه دا خوراکونه خاوند له ورکړه بس دا بیا ستا دی دغه یې تعویض نور تعویضونه ماویضونه دا نشته دی نو محترمو مسلمانانو زما د دې خبرو مقصد دا دی چې دا په سختۍ نه کېږي الله پیغمبر فرمایي بعثت معلمه زه استاد یم زه به دا معاشرتي زندګي تا ته ښیم چې ته به څنګه تېرئ د الله د پیغمبر معاشرتي زندګي څنګه وه بیبیانې یې وي لوڼه یې وي شاګردان یې ساتلي دي مرګري د رسول الله مبارکو د دنیا سره معاملات شوي دي د کافرانو سره د کافرانو د ریاستونو سره معاملات راغلي دي چرته رسول الله مبارک سختی نه ده کړې په چا گزار نه ده کړی الله پیغمبر غصه نه ده کړې په سختۍ رسول الله مبارک د چا نه کار نه دی اخیستی په نرمۍ رسول الله مبارک دا 23 کاله تیر کړي دي او په دې نرمۍ رسول الله مبارک دونه افراد تیار کړي دي چې تاسو ما اووي نه د الله د پیغمبر نه مخکې داسې افراد چا تیار کړي او نه د قیامت د سبا پورې داسې استاد به پیدا شي چې داسې افراد تیار کی الله تبارک وتعالى د دغه صفات حسنه اخلاق حسنه نرم مزاجي خوش اخلاقی او بهترین تربیت د ماده په مونږ تاسو کې پیدا کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین